د رمضان المبارک په میاشت کې به څلور کارونه ډېر زیات کوو. حدیث مبارک کې راځي یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمای فشهادت ان لا اله الا الله. د رمضان المبارک په میاشت کې به د لا اله الا الله کلمې ذکر ډېر زیات کوو. د رمضان المبارک په میاشت کې به د لا اله الا الله د دې کلمې ذکر ډېر زیات کوئ. ځکه حدیث مبارک کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله. بهترین ذکر غوره ذکر چې هغه دی نو لا اله الا الله دی. کوم ذکر دی؟ لا اله الا الله. د دې وجه نه موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې درخواست وکړو الله ما له یو خاص ذکر راکا، یو خاص وظیفه راکا چې زه په ستا سره مناجات کوم، تا په یادوم. الله ما له یو خاص ذکر راکا. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی لا اله الا الله وایا. سوایا لا اله الا الله. موسی علیه السلام فرمایل وی الله دا کلمه خو هر سړی وایي، دا خو ټول خلک وایي، زه خو ستا نه ځان له یو وظیفه غواړم، ځان له یو ذکر خاص ذکر غواړم چې هغه نور خلکو نه جدا وي. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی اے موسی دا داسې ذکر دی، داسې ذکر دی که نه کو چېرته دا اووه واړه اسمانونه او دا اووه واړه ځمکې او د دې اوسیدونکي دا په یو چابړي کې کېښودی شي او دا لا اله الا الله کلمه په بل چابړي کې کېښودی شي، نو دا اووه واړه ځمکې، دا اووه واړه اسمانونه او د دې دا اوسیدونکي به سپک شي او دا کلمه به درنه شي. لا اله الا الله دا کلمه به څه شي؟ درنه شي. د دې نه بل غوره ذکر نشته، د دې نه بل درنه کلمه نشته، د دې نه بل بهتره وظیفه نشته چې زه یې تا ته درکړم. موسی بله درته کوم ذکر درکړم؟ د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د رمضان مبارک په میاشت کې به زیات ذکر د کومې کلمې کوئ؟ لا اله الا الله. اول به دا ذکر په رمضان مبارک کې ډېر زیات کوو. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وتستغفرونه. د رمضان مبارک په میاشت کې به استغفار ډېر وایي. څه به وایي؟ استغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. استغفار ډېر وایي د رمضان مبارک په میاشت کې. د خپل ګناهونو بخښنه د الله نه ډېره غواړه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي څوک چې استغفار ډېر زیات وایي که نه الله تبارک وتعالی به دله په تمامو مشکلاتو کې لار جوړوي. په تمامو مشکلاتو کې به الله تبارک وتعالی دله لار وباسي او الله تبارک وتعالی به ده ته د داسې ځای نه رزق ورکړي چې د ده په وهم او ګمان کې به هم نه وي. څوک چې استغفار ډېر وایي الله به ده ته روزي د داسې طرف نه ورکړي چې د ده په وهم او ګمان کې به هم نه وي. الله به د ده تمام تنګسیاګانې ختمې کړي. نو دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د رمضان المبارک په میاشت کې به څه کوئ؟ استغفار ډېر وایي. او دوه څیزونه خو داسې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د هغې نه خو خلاصون نشته دی. دوه څیزونه داسې دي چې د هغې نه څه نشته. دا دوه څیزونه خو داسې دي چې په دې باندې الله ډېر خوشحالېږي. کم یو لا اله الا الله دا ذکر او دویم استغفار. او دوه څیزونه خو داسې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د هغې نه خلاصون نشته دی. د هغې نه خلاصون نشته دی چې مړ شي نو یا به جنت ته ځي او یا به جهنم ته ځي. الله دې موږ ټولو ته جنت نصیب کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د رمضان المبارک په میاشت کې د جنت طلب د الله نه ډېر کوئ. د الله نه جنت ډېر غواړئ. د رمضان المبارک په میاشت کې جنت نه ډېر غواړئ او د جهنم نه څه غواړئ؟ پناه غواړئ. ځکه چې یا جنت دی او یا جهنم دی. نو د الله نه جنت غواړه. الله ما ته جنت الفردوس را نصیب کړه او د جهنم نه پناه غواړه. نو دا څلور کاره به د رمضان المبارک په میاشت کې ډېر کوو. کم یو د لا اله الا الله د کلمې ذکر، دویم استغفار استغفر الله استغفر الله، دریم د جنت سوال د الله نه او دریم د جهنم نه پناهي چې الله د جهنم نه راته پناه را نصیب کړه. دا څلور عملونه به د رمضان المبارک په میاشت کې ډېر کوئ.